الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زمان دين اسلام عزتمند و محترمو منگا در رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک و خواږه سنت بیانول. په نننی درس کې به مونږه هدی النبی صلی الله علیه و آله وسلم فی الجمعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې د جمعې په ورځ باندې دا بیانو او وروسته بیا د اختر په ورځ باندې د جمعې د ورځې تعظیم به نبی صلی الله علیه وسلم ډیر کو او امت ته حکم کړی دی د بعضې کارونو چې د جمعې په ورځ باندې خصوصي دغه کارونه کوي. یو په هغه کارونو کې الاغتسال فی یومها چې په دغه ورځ باندې به انسان غسل کوي د جمعې په ورځ د جمعې د مونځ دپاره خپل ځان به پاکوي د بدن نوکان او ویښته وغیره دا به لرې کوي او دغه شانتې ښایسته پاکې جامې به یو مؤمن سړی واچوي او کله چې امام خطبه شروع کړي نو هغه خطبې ته غوږ کېښودل او چپ کېدل دا حکم وجوبي دی او په دې ورځ باندې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر درود ویل. نبی علیه السلام فرمایي ستاسو درود و سلام په ما باندې پیش کړي. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله د جمعې په ورځ باندې راووته جومات ته صحابه به ناسو نو فیسلم علیهم په هغې باندې به سلام واچو او بیا به چې کوم دی د منبر خوا ته لړ او منبر باندې به کېناسته او صحابو ته به را مخامخ شو نو دوباره بیا به سلام واچو. بیا به بلال رضی الله عنه پاسېد او اذان به شروع کړو. نو کله به چې بلال رضی الله عنه د اذان نه فارغه شو نبی صلی الله علیه وسلم به د اذان نه بعد بیا خطبه شروع کړله. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله منبر نو جوړ شوی نو په لاس کې به همسانی ولا یا به د غشي لیندنی ولا د خطبې په دوران کې کله چې منبر جوړ شو نو بیا به نبی صلی الله علیه وسلم د منبر د پاسه ودرېده او په ولاړه باندې به خطبه ویله او د دوه خطبو په منځ کې به لږ شان نبی صلی الله علیه وسلم کېناسته جلسة خفیفة معمولي غونته لږ ساعت له به کېناسته بیا به دوباره پاسېد او دویمه خطبه دا به وویله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابو ته حکم کو چې تاسو د امام سره نږدې کېنئ د جمعې په ورځ باندې او امام ته غوږ دی کله چې خطبه شروع شي نو تاسو ورته چپ کېږئ. د هغه سړي په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا قال لصاحبه انصت کله چې یو سړی خپل ملګري ته ووایي چپ شه نو فقد لغا یقینا د خپل جمعه لغوه کړله د ده جمعه فلا جمعة له د هغه د جمعې ثواب ختم شو. چې یو بل سړي ته ووایي چپ شه نو کوم سړی چې د جمعې په ورځ باندې چې امام خطبه کوي او هغه خبرې کوي نو د هغه ثواب خو خامخا لغوه شو. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله خطبه کوله نو احمرت عیناه وعلا صوته سترګې مبارکې دا به سرې شولې اواز به پورته شو واشتد غضبه غصه به سخته شوله حتی کأنه منذر جیش گویا کې نبی صلی الله علیه وسلم د یو لښکر نه یره ورکوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبې کیفیت. په خطبه کې به نبی صلی الله علیه وسلم کلمه د اما بعدوم ویله. دا کلمه د اما بعدو د سنت طریقه ده. نبی علیه السلام به خطبه مختصر کول او د جمعې په ورځ مونځ دا به اوږد کو. په خطبه کې به نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته د اسلام قواعد او د شریعت احکام دا ښودل اوامر او نواهی دا به ورته ښودل. یعنې مطلب مقصد د خبرې مې دا دی چې علما په خطبو کې عوامو ته د الله دین وروښیه لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم به صحابو ته ښوده. نبی صلی الله علیه وسلم به کله د یو څه عارض د وجې نه خطبه بندوله هم کله به یو سړی پاڅېده یو سوال به وکړو د خطبې په دوران کې نبی صلی الله علیه وسلم به خپله خطبه بنده کړله د هغه د سوال جواب به ورکړه بیا به دوباره خطبه شروع کړله. کله به داسې هم وه چې د یو عارض د وجې نه به نبی صلی الله علیه وسلم د خطبې په دوران کې د منبر د راکوز شو هغه کار به وکړو او بیا به چې کوم دی منبر ته وختو خطبه به شروع کړله. کله به داسې و چې نبی صلی الله علیه وسلم به د جمعې په ورځ څه خلک ولیدل چې هغه به غریبانانو فقر به پې ښکاره و. نبی صلی الله علیه وسلم به په خطبه کې د صدقې امر وکړو صدقې طرف ته به ترغیب ورکړو. دغه شانته د جهادونو طرف ته ترغیب دا به نبی صلی الله علیه وسلم په خطبه کې کوو.
بل سنت طریقه د نبی علیه السلام دا چې کله به په خطبه کې نبی علیه السلام د الله ذکر کو نو یشیر باصبعه السبابه، نبی علیه السلام په دې ګوته باندې اشاره کوله د الله سبحانه و تعالی د نوم سره. په خطبه کې به نبی علیه السلام کله د باران د لپاره دعا هم غوښتله. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله د جمعې په ورځ باندې د خطبې نه فارغه شو نو بیا به مونځ وکړو او د مونځ نه پس به نبی علیه السلام خپل کور ته داخل شو. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي په کور کې به نبی علیه السلام 2 رکعاته سنت وکړل د جمعې د مونځ نه بعد، او د فرمایلی دي امت ته چې کوم سړی د جمعې نه پس مونځ کوي نو 4 رکعاته دی وکړي. نو په حدیث قولی کې 4 رکعاته د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل دي، او حدیث فعلی فعل د نبی علیه السلام دا 2 رکعاته دي. نو که یو سړی د جمعې د مونځ نه پس 4 رکعاته سنتو کې دا هم صحیح ده، او کنه هغه 2 رکعاته وکړي نو هم صحیح ده، د نبی علیه السلام په فعلی حدیث باندې عمل دی. او که سړی را جمع کی 4 رکعاته وکړي نو دې کې به هم ان شاء الله څه حرج نه وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې په اخترونو کې، اخترونه په کال کې دا 2 اختر دي د دې امت، یو عید الفطر دی او بل عید الاضحى، وړوکی او غټ اختر. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اختر مونځ د په عیدګاه کې ادا کو، او د اختر د مونځ د پاره به خسته جامې واچولې، ځان به خسته کو. مؤمن نم په کادر چې په دې ورځ باندې د خوشاله ورځ ده چې سړی ځان پاک کی، غسل وکي او خپل بدن پاک کی او خسته جامو کې روزي عیدګاه ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د وړوکي اختر په ورځ باندې مونځ ته د وتلو نه مخکې کجوري خوړلې او تاک کجوري به خوړلې، یو 3 یا 5 وغیره. او د عید الاضحى د غټ اختر په ورځ باندې به نبی علیه السلام د مونځ نه مخکې خوراک نه کو. څوک دې ته نیمه روژه وایي، خدا نیمه روژه نه ده، بس سنت طریقه ده چې نبی علیه السلام به د غټ اختر په ورځ باندې د مونځ د مخکې طعام نه خوړه. کله به چې د مونځ نه را واپس شو نو بیا به لومبنی خوراک د خپلې قربانۍ اضحیې نه کوو. نبی علیه السلام به د وړوکي اختر په ورځ باندې مونځ لږ وروستو کو، تاخیر به پکې کو، او د غټ اختر په ورځ باندې به مونځ نبی علیه السلام په تلوار باندې کو، مخکې به کو. ځکه چې د اختر نه بعد بیا د غټ اختر نه خلک قربانۍ آی کې مصروف وي، نو ځکه مونځ به ورته مختصر او مخکې کو. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله د مونځ د پاره ته عیدګاه ته نو پیاده به راوته د کور نه، او د نبی علیه السلام سره به یو نیزه دا یو صحابي روانه کړې وه عیدګاه ته، چې کله به نبی علیه السلام په مونځ باندې ودرېده نو هغه به یې مخکې نال کړه د پاره د سترې. نبی علیه السلام به چې کله عیدګاه ته د اختر د مونځ د پاره نو چرته اذان نه دی کړی. د اختر د مونځ د نبی علیه السلام نه بغیر د اذان او بغیر د اقامت نه نقل دی. صحابو چې کم دي نه هم د اختر د پاره نه اذان کړی او نه اقامت، او نه دا الفاظ ویلي چې الصلاة جامعه، او بل دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابو نه په عیدګاه کې مونځ هم نه دی نقل سوا د اختر د مونځ نه. یعنی مطلب د اختر د مونځ نه مخکې یا رستو نفل کول دا به هم بدعت وي، دا هم د صحابو نه او د نبی علیه السلام نه دی نقل. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله عیدګاه ته راغی نو شروع به کوله په مونځ باندې، د اختر 2 رکعاته مونځ به وکړو. په لومبني رکعت کې به 2 تکبیرات ویلې پرله پسې، او د 2 تکبیراتو نه بعد به چې کوم دی لږ شانتې چپ کېده، لیکن په دې سکته او چپ کېدلو کې د نبی علیه السلام نه څه معین ذکر دا نه دی نقل. نو کله چې تکبیرات به پوره کړل د هغې نه بعد به نبی صلی الله علیه وسلم سورت فاتحه شروع کړله، بیا به د قرآن عظیم الشان یو سورت ویلې، بیا به رکوع سجده 2 رکعت ته وپاسېد. په 2 رکعت کې به نبی علیه السلام 15 تکبیرات ویلې، او د هغې نه بعد به بیا قرائت کو، سلام به ګرځو، مونځ به سرته ورسو. چې کله به مونځ ختم شو نو نبی علیه السلام به پاسېده، په ولاړه باندې به خطبه شروع کړله، او صحابه په خپلو صفونو کې ناسو، د الله سبحانه وتعالی عظمت او حمد او کوم چې د دین احکام دي دا به بیانول. د اختر په منځونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه سورت قاف لوستل او دغه شانتې سورت قمر لوستل پورا دا هم ثابت دي، او کله به په سورت اعلی او سورت غاشیه باندې هم دا منځونه کول. نبی صلی الله علیه وسلم به عیدګاه ته د خپل ځان سره منبر نه وباسه، پس مکه باندې به خطبه کول، پس مکه باندې به ولاړو. نبی علیه السلام عیدګاه ته د اختر د مونځ دپاره منبر دا نه دی وباسلی. نبی صلی الله علیه وسلم به کله چې اختر ورځ به د جمعې په ورځ باندې راغی
نو بیا به د جمعې په ورځ باندې خطبه نه کوله، د اختر د خطبې باندې اکتفا کول دا هم جایز دي. او نبی صلی الله علیه وسلم بل سنت طریقه دا ده چې کله به عیدګاه ته نو یخالف الطریق، د اختر په ورځ باندې به لاره بدلوله. څه مطلب؟ چې په یو لار باندې به عیدګاه ته لاړ نو واپس به بیا په بل لار باندې راته، دا هم سنت طریقه ده. وبالله تعالی التوفیق.